बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मंगा लेक्चर द 9th क्लास फिजिक्स द पारे दे او نن مونږه ټاپک کوو ګریویټیشنل فیلډ. نیوټن چې کله خپل لا پیش کړه د ګریویټیشن مطابق، کوم ته چې مونږه نیوټنز لا اف یونیورسل ګریویټیشن وایو، د دې لا مطابق مونږه په یو باډي یا د دوه باډیز په منځ کې ګریویټیشنل فورس معلومولی شو. د دغې نومریکل ویلو خو مونږ معلومولی شو، خو نیوټن واز انیبل د هغه د دې خبرې وضاحت ونه کړی شو چې د دوه باډیز په منځ کې چې کنټیکټ نه وي، یعنی یو باډي د بل سره کنیکټ نه ده یا د دې په منځ کې داسې څه کنټیکټ د روپ، رسۍ وغیره کیبل په ذریعه باندې څه کنټیکټ نشته دی، نو بیا څنګه د یو باډي د فورس په بل باډي باندې لګولی کیږي. د دې لپاره ساینټیست مختلف قسمه تیوریز پیش کړه، مختلف ماډلز هغوی پیش کړه، اخره کې چې په کم ماډل باندې په کم تیوري باندې دیو اتفاق وکړو نو هغې ته وایي فیلډ تیوري. فیلډ تیوري یوازې د ګریویټیشنل فورس لپاره نه، بلکې کم څلور واړه نیچرل فورسز چې دي چې په هغې کې الکتروسټیټک فورس دی، میګنیټک فورس دی. الکتروسټیټک او میګنیټک دواړه اوس په یو هغه کې حسابیږي. دغه شان ګریویټیشنل فورس دی، ویک نیوکلیر فورس دی، سټرانګ نیوکلیر فورس دی. نو د دې څلور واړه فورسز دپاره کوم ته چې مونږ نیچرل فورسز وایو، د دې څلور واړو دپاره مونږ فیلډ تیوري استعمالو، ځکه چې دا ایکشن ایټ ا ډسټنس والا فورسز دي، په څه فاصله باندې هم د دې اثر د یو اثر په بل باندې محسوس کیدی شي، ایکسپیرینس کیدی شي. د فیلډ تیوري مطابق یو ماس د هغې نه غیر چاپیره یو فیلډ دا جنریټ کوي، فیلډ موجودي، او دغه فیلډ د بل باډي ماس سره انټریکشن کوي، د هغې په وجه د دې یو باډي کم ګریویټیشنل فورس چې دی هغه په بل باډي باندې ایکسپیرینس کیږي، ظاهریږي. ګریویټیشنل فیلډ سټرینګث زه به مختصر ولیکم. د دې ګریویټیشنل فیلډ سټرینګث یا قوت، طاقت، په یو پوینټ په یو لوکیشن باندې مونږه د ګریویټیشنل فیلډ سټرینګث معلومولو لپاره جی از ایکول ټو اف ګریویټیشنل فورس ډیوایډډ بای ماس، چې په یونټ ماس باندې په 1 کیلوګرام ماس باندې څومره ګریویټیشنل فورس اپلای کیږي د یو باډي د وجې، د یو ماس د وجې. فار ایگزامپل ارث دی، د ارث مونږه ګریویټیشنل فیلډ سټرینګث معلومو په یو خاص لوکیشن باندې. فار ایگزامپل په دې پوزیشن باندې زه ګریویټیشنل فیلډ سټرینګث معلوموم، نو زه به 1 کیلوګرام باډي راواخلم، د هغې ویټ به معلوم کړم، یعنی چې په دې باندې څومره فورس لګي د ځمکې د وجې چې دا ځمکه لاندې طرف ته دې ته کم فورس لګوي، هغه فورس به راواخلم او په دې ماس باندې به یې ډیوایډ کړم. نو ماس خو زموږ سره 1 کیلوګرام دی، نو په یونټ ماس باندې چې مونږ دا فورس معلوم کړو چې 1 کیلوګرام ته څومره زور کوي، څومره فورس پې اپلای کیږي د ځمکې د وجې، نو دې ته مونږ ګریویټیشنل فیلډ سټرینګث وایو، او دا مونږ ظاهرو په جی سره، سمال جی سره دا ویلو به مونږ ظاهرو. ګریویټیشنل فیلډ سټرینګث دا زمونږ سره ویکټر کوانټیټي ده، او د دې ډایرکشن به مونږه ډاونورډ ټوورډز د سنټر اف د ارث اخلو. که فرض که مونږه ګریویټیشنل فیلډ سټرینګث د ارث دپاره خبره کوو، نو د دې جی ویلو به مونږه ډاونورډ اخلو.
ګریویټیشنل فیلډ سټرنث ویلو چې کله مونږه معلومه کو نو دا زمونږ سره د ګریویټیشنل اکسلریشن برابري. څنګه چې تاسو ګریویټیشنل اکسلریشن ویلو 9.8 اخلئ نو دغه شان به د ګریویټیشنل فیلډ سټرنث ویلو هم زمونږ سره 9.8 نو د ګریویټیشنل فیلډ سټرنث او د ګریویټیشنل اکسلریشن د دې دوانو نومیریکل ویلو زمونږ سره یو شان ده، خو دا دواړه زمونږ سره جدا جدا کوانټیټیز دي. نو مونږ دا ویلی شو چې دا زمونږ سره ایکویولنٹ دي دا مونږ ویلی شو چې دا ګریویټیشنل فیلډ سټرنث او ګریویټیشنل اکسلریشن دا زمونږ سره ایکویولنٹ دي هو بټ ناٹ سیم نه دي. د هغې وجه دا ده چې د ګریویټیشنل اکسلریشن دپاره که مونږ یو باډي په موشن کې واخلو نو ا زمونږ سره د اف اوور ام برابري یعنی د دې اکسلریشن مونږه په اف اوور ام سره معلومولی شو، فورس ډیوایډډ بای ماس. او دلته که تاسو دې ایکویشن ته وګورئ نو دلته ګریویټیشنل فیلډ سټرنث دا زموږ سره د اف اور ام برابر دی. نو مطلب دا چې دلته زما سره ا او جی دواړه یو شان دي. مطلب دا چې څومره اکسلریشن زموږ سره د موشن دپاره دی چې کله فری فال موشن یو باډي ښکته رالویږي نو د هغې اکسلریشن به زموږ سره جی ګریویټیشنل اکسلریشن جی یا دغه ګریویټیشنل فیلډ سټرنث چې څومره ویلیو ده هغومره به زموږ سره اکسلریشن وي. خو بعضې ټیم کې فار اگزامپل یو باډي تاسو سپوز کوئ چې هغه زموږ سره ماس ام والا یو باډي ده او دا باډي ایټ ریسټ د سکون په حالت کې را په ځای باندې دا باډي ولاړه ده. د دې باډي تاسو ویټ معلوموئ نو د ویټ معلومولو دپاره مونږه ایکویشن استعمالو W = mg. خو دا خبره چې د ریسټ په صورت کې زمونږ سره اکسلریشن زیرو، د ریسټ په صورت کې اکسلریشن زیرو. نو که دلته زه ویټ معلوموم او باډي په ریسټ کې ده نو بیا خو په کار ده چې مونږه اکسلریشن زیرو واخلو نو ماس ملټیپلایډ بای زیرو نو دا به زموږ سره زیرو ویلیو ورکوي، ویټ به زموږ سره زیرو شي. حالانکې داسې نه ده، ویټ خو زموږ سره زیرو نه وي د یو باډي نو په ځمکې سرفیس ته نږدې زموږ سره ویټ زیرو نه دی. نو دلته زما سره A او G دا اوس سیم کوانټیټیز نه دي، دا دواړه ډیفرنٹ کوانټیټیز دي ځکه چې په یو صورت کې اکسلریشن د ریسټ په صورت کې زما سره زیرو دی. خو دلته چې زه ویټ معلوموم نو د جی ویلیو بیا مونږه 9.8 اخلو. نو اوس په دې صورت کې به دی جی ته مونږ اکسلریشن نه وایو بلکې دې ته به مونږه ګریویټیشنل فیلډ سټرنث وایو. نو ځکه دلته دا سنټنس ما ولیکو چې دا دواړه ګریویټیشنل فیلډ سټرنث او ګریویټیشنل اکسلریشن دا ایکویولنٹ دي، نومیریکل ویلیو د دواړو سیم ده خو بټ ناٹ د سیم، بیخي یو شان نه دي ځکه چې د موشن په صورت کې زموږ سره چې کله باډي فری فال موشن کې ښکته رالویږي نو بیا ګریویټیشنل فیلډ سټرنث او په ګریویټیشنل اکسلریشن کې څه خاص فرق نه وي، دواړه یو شان دي. خو چې کله زموږ سره یو باډي په ریسټ کې ده نو بیا خو اکسلریشن زموږ سره زیرو او دلته اکسلریشن چې زه ویټ معلوموم د یو سټیټک باډي په ځای ولاړه باډي د هغې ویټ معلوموم نو بیا ورله مونږه اکسلریشن خو زیرو نشو اخیستی نو دې جی ته به مونږه ګریویټیشنل فیلډ سټرنث ووایو. دا زما سره یو جدا کوانټیټي شوه او د دې یونټ ګریویټیشنل فیلډ سټرنث دپاره به یونټ چې کله مونږه استعمالو نو دا به زموږ سره یي نیوټن پر کیلوګرام. څنګه چې دلته G = F/m د فورس یونټ زموږ سره نیوټن دی او د ماس یونټ زموږ سره
کیلوګرام دی. نو د ګریویټیشنل فیلډ سټرنګ دپاره به یونټ زموږ سره جوړ شي نیوټن پر کیلوګرام. اوس راځو د ګریویټیشنل فیلډ ظاهرولو دپاره مونږه سلاینز راکاږو. ګریویټیشنل فیلډ فار ایگزامپل د ارث دپاره مونږه اخلو، نو د دې نه غیر شاپیره ټوورډز د سنټر داسې لاینز مونږه اخلو چې دا مونږ ته ګریویټیشنل فیلډ ظاهروي. او داسې لاینز مونږه د الکتریک فیلډ دپاره ماخلو، داسې لاینز مونږه د میګنیټیک فیلډ دپاره ماخلو. نو دغه شان د ګریویټیشنل فیلډ دپاره هم مونږه دا په لاین سره ظاهروو. دا هغه ګریویټیشنل فیلډ سټرنګ چې څومره دا لاینز مونږه زیات واخلو، نو نږدې یو بل ته واخلو، نو مطلب دا چې دلته ګریویټیشنل فیلډ سټرنګ دا زیات دی. او کوم ځای کې چې د دې فاصله زیاته وي د یو بل نه، نو د دې مطلب به دا وي چې دا زموږ سره ګریویټیشنل فیلډ سټرنګ دا ویک دی. بل دا ایرو هیډ چې مونږ کوم سایډ ته لګولی، نو د دې نه د دې ډایرکشن پته مونږ ته لګي چې دا زموږ سره انورډ یا ټوورډ د سنټر اف د ارث د دې ډایرکشن دی. د ګریویټیشنل فیلډ سټرنګ ویلو زموږ سره چې څومره تاسو د ارث نه لرې وځئ ډسټنس سیوا کیږي، نو د دې ویلو ویک کیږي یا کمزوري کیږي. نو دلته به د جی ویلو دا به کمی او دلته ارث ته نږدې به دا سټرانګ وي. د دې وجه دا ده چې ګریویټیشنل فورس دپاره تاسو ایکویشن ویلی دی چې F is equal to Gm1 m2 divided by r square. که مونږه په دې کې یو ماس د ارث ماس واخلو، ماس اف ارث، او دا زمونږ سره ریډیس اف ارث شي. اوس که تاسو وګورئ نو ګریویټیشنل فورس زمونږ سره په څه باندې ډیپینډ کیږي؟ په ریډیس اف ارث باندې ډیپینډ کیږي، ماس اف ارث باندې ډیپینډ کیږي، او دغه شان کم باډي چې مونږه په ځمکه اغوستې ده په هغې باندې ډیپینډ کیږي. خو ګریویټیشنل فیلډ سټرنګ خبره که مونږ وکړو، نو د اف په ځای باندې تاسو ام جي ولیکئ، څنګه چې مخکې مونږه دلته ولیکو چې ډبلیو از ایکول ټو ام جي، او دغه ویټ ته مونږه ګریویټیشنل فورس وایو. نو ډبلیو از ایکول ټو ام جي دا زمونږ سره برابر شو د جی ام ام ای اوور آر ای سکویر. دا د ماس اف د باډي او دا ماس اف د باډي کوم چې موږ په ځمکه باندې بل څه ماس اغوستی دی، هغه ماس د دواړه سایډونو نه کینسل شو. دلته جی زمونږ سره اوس ډیپینډ کیږي په ماس اف ارث باندې او په ریډیس اف ارث باندې. ماس اف ارث خو زمونږ سره فکس دی او خو کمیږي زیاتیږي، نو خو ریډیس اف ارث دا زمونږ سره فکس نه دی. په بعض ځایونو کې ریډیس اف ارث سیوا دی، په بعضې کې کم دی. دا ارث زمونږ سره داسې بیخي ګول سفیر په شکل کې نه دی، بلکې په بعض ځایونو کې ماونټینز دي، په بعض ځایونو کې ټرینچز دي. نو په دې کې ریډیس که مونږ اخلو نو دا ځای به اخلو د سرفیس پورې، دلته که مونږ ریډیس اخلو نو دومره به اخلو. نو په ریډیس باندې چونکې د جی انحصار په ریډیس باندې دی، نو دلته ریډیس چې کله سیوا کیږي انورس سکویر لا دا انورس سکویر. انورس سکویر لا مطلب دا چې کله یو کوانټیټي سکویر وي او هغه په انورس کې، نو هغه ته مونږ انورس سکویر لا وایو. دلته آر سکویر په انورس کې دی، په بټه کې دی، په ډینامینیټر کې دی او سکویر دی. نو چې څومره زمونږ سره ریډیس زیاتیږي، فاصله زیاتیږي، نو د جی ویلو ورسره کمیږي. نو ځکه دلته چې د ارث د سنټر نه مونږه لرې وځو، نو ګریویټیشنل فیلډ سټرنګ زمونږ سره ویک کیږي. خو چې څومره دې ته مونږ را نږدې کیږو، نو د جی ویلو زمونږ سره انکریز کیږي، د دې ویلو زیاتیږي. اوس په دې ټاپک کې یو سب ټاپک دی ویټ چینجز ویت لوکیشن. د ځمکې په سرفیس باندې په هر ځای باندې ریډیس سیم نه دی، بلکې
په بعض ځای کې ریډیس زیات دی، بعض ځای کې ریډیس کم دی. د دې ریډیس د کمی زیاتی په وجه باندې زموږ سره د جی ویلیو کمیږي، زیاتیږي. لکه دلته تاسو وګورئ په دې ایکویشن کې چې ریډیس اف ارث سکویر دا په انورس پروپورشن کې دی د جی ویلیو ته، یعنی ګریویټیشنل فیلډ سټرینګ ته. کم ځای کې چې ریډیس زیاتی هلته به جی کمی، کم ځای کې چې ریډیس کمی هلته به د جی ویلیو زیاتی. نو د دې وجې نه ویټ د لوکیشن چینج کولو سره چینج کیږي، چې په کم ځای کې ریډیس د دوه پوزیشنز په یو پوزیشن باندې موږ ریډیس واخلو او په بل پوزیشن، نو که په دواړو باندې ریډیس سیم نو بیا به ویټ په دغه دواړه پوزیشنز باندې سیم. خو که یو ځای ماونټینز دي هلته هایټ ډیر دی د سنټر اف ارث په نسبت باندې، نو مطلب دا چې ریډیس زیات دی نو جی ویلیو به کمی. او کم ځای کې چې ټرنچز دي، ژور ځایونه دي چې په هغې کې زموږ سره ریډیس کمی، نو هلته به زموږ سره د جی ویلیو زیاتی انکریز کیږي. به د ویټ ډیفینیشن تاسو مخکې په یونټ 3 کې ډاینامیکس کې د ویټ ډیفینیشن کړی و، چې دا زموږ سره میګنیچیوډ آف فورس ډیو ټو ګریویټي. د ګریویټي او ګریویټیشنل فورس کې ډیفرنس هم نوٹ کړئ. ګریویټي مونږه هغه فورس ته وایو کله چې یو زموږ سره لارج باډي او یو سمال باډي، یو ویری ویری لارج باډي ده، بل ویری ویری سمال باډي ده، او دا لارج باډي دا سمال باډي خپل ځان طرف ته اټریک کولی شي، یعنی د ګریویټیشنل فورس په وجه باندې دا سمال باډي ځان طرف ته اټریک کوي. لکه مثال په طور ارث واخلئ او زمونږ وجود واخلئ یا دا مارکر واخلئ، نو د ارث په نسبت باندې دا ویری ویری سمال باډي ده او د دې په نسبت باندې ارث ویری ویری لارج باډي ده. نو اوس د ارث دغه ګریویټیشنل فورس په دې باندې ایکسپیرینس کیدی شي، موږ ته پته لګي چې په دې باندې دا فورس ولګېده د ګریویټیشنل فورس او دا ځان طرف ته راښکوده، نو دې فورس ته موږ ګریویټي وایو. مختصر ورته موږ بس ګریویټي لفظ یا نوم نیم د دې لپاره موږ استعمالو. او ګریویټیشنل فورس په یونیورس کې د هر دوه اجسامو، که دا مارکر دی او که ارث دی، د دې په منځ کې چې کوم فورس اف اټریکشن دی دغه ته هم ګریویټیشنل فورس وایي، او که دغه شان دا مارکر او دا وایټ بورډ زوالم د دې په منځ کې هم فورس شته، خو دلته موږ ته ظاهري پته نه لګي ځکه چې دغه ډیر زیات سمال فورس دی، دواړه باډیز زموږ سره سمال باډیز دي، نو دغه موږ داسې واضحه ایکسپیرینس کولی نشو. نو که دا د ارث دپاره د ارث او د یو باډي دپاره، نو دې ته موږ ارث ګریویټي وایو. که دا د سن او د یو باډي دپاره، نو هغه به بیا د سن ګریویټي. دغه شان که د مون او د بل یو سمال باډي دپاره، نو هغې ته بیا د مون ګریویټي وایو. او ګریویټیشنل فورس خو په یونیورس کې د هر دوه اجسامو په منځ کې چې دا کوم د فورس اف اټریکشن دی دغه ته موږ ګریویټیشنل فورس وایو. نو دا ګریویټي په خپله هم ګریویټیشنل فورس دی، خو شرط پکې دا دی چې یو به سمال باډي یو به ویری ویری لارج باډي. د ویټ ډیفینیشن هلته موږ داسې هم کړی دی چې ویټ زموږ سره mass times gravitational acceleration. چونکې دلته موږ وویل چې د ریس په صورت کې زموږ سره اکسلریشن زیرو، نو بیا څنګه موږ دغه ته ویلی شو چې یاره د دې اکسلریشن 9.8 پکې موږ پوټ کوو. نو په دې صورت کې به اوس موږ د ویټ دپاره ریډیفاین کوو، به دا دوباره ډیفینیشن د دې به موږ داسې کوو چې ماس ټایمز ګریویټیشنل فیلډ strength. نو اوس زموږ سره ګریویټیشنل فیلډ strength
دا خو دلته د ځمکې په سرفیس باندې 0 نه دی، نو ګریویټیشنل فیلډ سټرینګث هغه 9.8 ویلو چې کوم موږ استعمالو نو هغه موږ اکسلریشن نه استعمالو بلکې ګریویټیشنل فیلډ سټرینګث ویلو استعمالو. نو ماس ټایمز ګریویټیشنل فیلډ سټرینګث کوم چې موږ په سمال جی سره ظاهرو، نو ایکویشن هم هغه شان دی چې ماس انټو جی، خو دلته د دې جی نه مطلب زموږ سره ګریویټیشنل فیلډ سټرینګث. په دې ایکویشن کې که تاسو وګورئ نو د جی انحصار زموږ سره په ماس اف ارث باندې دی او په ریډیس اف ارث باندې دی. کم ماس چې دلته یو باډي چې ایکسپریمنټ دپاره کم ماس موږ استعمالو، مثال په طور د دې مارکر ماس، نو د دې ماس د دواړه سایډونو نه کینسل شوی دی، نو دلته د جی ویلو په دې ماس باندې نه ډیفرنټ کیږي. د دې ګریویټیشنل فیلډ سټرینګث ویلو زموږ څخه په د دې باډي په ماس باندې نه ډیفرنټ کیږي، په ماس اف ارث باندې ډیپند ده او په ریډیس اف ارث باندې ډیپند ده. ماس اف ارث هم بیا فکس دی، خو ریډیس اف ارث باندې زیاده تر دا ډیپند کیږي. مطلب دا چې مونږه باډي د ځمکې نه څومره اوچته کړه یا ماونټینز دي نو هلته ریډیس اف ارث زموږ سره سیوای. دلته د فری فال موشن په صورت کې د جی ویلو زموږ سره سیم ده، نو که لایټ باډي ده او که هیوی باډي ده، درنه یو درون جسم دی او یو سپک جسم دی، نو دواړه په سیم اکسلریشن سره ځمکې ته راځي، ځکه چې ګریویټیشنل فیلډ سټرینګث په دې دواړو باندې یو شان دی. فورس پر یونټ ماس، ګریویټیشنل فیلډ سټرینګث بل څه څیز نه دی بلکې فورس پر یونټ ماس دی. نو فورس پر یونټ ماس په دواړه باډیز باندې که هغه هیوی باډي ده که هغه سمال باډي ده دا یو شان دی، نو د دې وجې نه سمال باډیز او لارج باډیز دا په یو شان اکسلریشن سره ځمکې ته راځي. نو که دوه باډیز یو لارج باډي یو سمال باډي مونږه په یو ټیم باندې ریلیز کړو نو دا به په یو ټیم باندې ځمکې ته رارسي. څومره اضافه چې د دې یو باډي په سپیډ کې کیږي نو هغومره اضافه د دې بل باډي په سپیډ کې هم کیږي، یعنی اکسلریشن ډیو ټو ګریویټي دا د دوانو لپاره سیم دی. نو سمال باډیز او لارج باډیز دا به په یو ټیم باندې ځمکې ته رارسي. نن لپاره دا پوره ده. ویډیوز ضرور لایک کوئ او چینل پشتو ټیوټر سبسکرایب کړئ. تhanks a lot.